د بینظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي او دویمه مرحله چې ده هغه ورسره هم شروع شوي ده. په دې کې ځینې نوي کسان دي نو د هغو دپاره اهم معلومات دي په دې ویډیو کې، او ځینې زاړه کسان دي چې هغو ته هم مشکل راځي. نو دا ویډیو د دواړو دپاره لازم ده چې پوره یې وګوري. بل لا یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ، ځکه دا معلوماتي ویډیو د غریبانو دپاره. نو تاسو دا ویډیو رالې دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته ورسي. نو د بینظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي. اولنۍ مرحله چې ده هغه شروع شوي ده، په هغې کې زیاتر کسانو چې دی خپلې روپۍ راغستې دي. اوس دویمه مرحله چې ده هغه د جمعرات د ورځې نه شروع شوې وه. نو د زیارت په ورځ او د جمعې په ورځ به هم په ځینې علاقو کې دغه روپۍ ورکړی شي، خو د پیر د ورځې نه چې دی په باقي علاقو کې به شروع کېږي، ځکه هفته او اتوار چې دی د دې چوټۍ د هفتې او اتوار په ورځ باندې چې دی دا روپۍ نه میلاویږي. نو که تاسو ځئ نو دغه روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي. دا دوه ورځې د دې چوټۍ د بینک چوټۍ، نو د دې روپو سره هم چوټۍ. نو د پیر د ورځې نه چې دی په خیبر پښتونخوا کې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي. که کم کسان تپوس کوي زموږ په علاقه کې شروع شوي دي که نه، نو په زیاتره علاقو کې چې دی شروع شوي دي. یو ذلت دوه درې به پاتې، نور په باقي علاقو کې چې دی دا شروع شوي دي. تاسو معلومات وکړئ چې ستاسو په علاقه کې کیم سیټ لګېدلی دی که نه دی. ځکه یو کس موږ ته بله ورځ کمنټ وکړو، هغه وایي چې په سوات کې دا روپۍ جوړ شوي که نه. نو په سوات کې ډېرو خلکو راوسته، خو په اولنۍ مرحله کې چې دی هغه شامل شوی شامل شوی نو ډېرو پکې راغستې دي. تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. په دې کې ځینې نوي کسان دي هغه دې چل کوي، هغه چې دا روپۍ به موږ له کور ته راوړي. نو تاسو ته پته ده چې حکومت چاله روپۍ چې دی هغه کور ته نه راوړي. یو شی دی په پاکستان کې چې هغه تا ته په کور کې میلاویږي، د پولیو قطرې چې دی هغه میلاویږي. چا دې نه کړي نو بار بار به راپسې راځي او ماشومان ته به د پولیو قطرې کوي، خو روپۍ چې دی هغه چا کور ته نه راوړي. چې روپۍ پاتې شوې نو هغه لاړې د افسرانو جیب له لاړې، دا وزیر جیب له چې دی هغه له لاړې. تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ که نه. تاسو له کور ته چې دی څوک نه راوړي، که اهلیت درته لیکلی لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. په دې کې ځینې زاړه کسان دي هغه ځي او د هغو کارډونه چې دي بلاک شي. نو د دې نه مخکینۍ زموږ ویډیوګانې لږ د فیسبوک دې پیج ته، یوټیوب چینل ته چې دی دې ته لږ ور دننه کېږئ. مظلوم یار سپیک چې دی دا سرچ کوي په یوټیوب کې، زموږ د یوټیوب چینل به تراشي، په هغې کې تاسو دا ویډیوګان چې دی دا کتی شئ چې تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي چې رجسټریشن ونه کړی نو روپۍ خو ورته نه میلاویږي. که زړو کسانو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او هغو ونه کړی نو بیا به هم دا تاسو ته نه میلاویږي. که تاسو دوباره اندراج کړی، ستاسو سکور د 32 نه پورته ختلی، نو هم به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو تاسو هسې کړاو مه کوئ چې هلته لاړ شئ او تاسو وایئ چې موږ ته به روپۍ میلاو شي، ستاسو کارډ چې دی دا بلاک شوی دی. ځینې کسان تپوس کوي زموږ کارډونه بلاک شي، څه چل وکړو. نو تاسو چې دی ویډیوګان له اول نه کتل، چې کتلی وې تاسو به په ټایم باندې پوه شئ ستاسو کارډ چې دی دا به نه بلاک کېدو. خو کله چې بلاک شي نو بیا د یو او بل نه تپوس کوئ. په ټایم باندې معلومات چې دی حاصلوئ. زموږ د فیسبوک په پیج باندې هم دا معلومات پراته وي، په یوټیوب چینل باندې چې دی په دې باندې هم معلومات پراته وي. دغه شانتې په اردو کې هم ډېر کسان چې دی دا کوي، خو په پښتو کې زه دغه معلومات در کوم. نو تاسو زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل چې دی په هغې کې دغه معلومات چې دی هغه کتی شئ چې تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو هغه ویډیوګان چې دی هغه لازم ویزټ کوئ.